نو د رمضان مبارک برکتی روژې روانې دي. الله تعالی دې مونږ تاسې نه قبول کړي. ډېر خلک دا پښیماني چې دا نه کوي. ځینې داسې خلک شته چې هغه پښیماني نه کوي، سحري نه کوي. حالانکه سحري نه کولو سره د انسان ډېره بې برکتي راځي. د مونږ تاسو خوږ نبی حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو سحرو، تاسو پښیماني وکئ، فإن فی السحور برکه. په پښیماني کې چې دی برکت پروت دی. بخاری او مسلم شریف متفقه طور باندې دا حدیث را نقل کړی دی. نو دوستانو کوشش دا کوئ که تاسو خوبیولی وئ یا هر څه وئ، کم از کم په دې ټیم کې پښیماني که هغه یو څو کجوري وي یا اوبه وي یا څه شی وي، ځکه چې پښیماني سنت طریقه ده او پښیماني چې ته وکړې د تا وجود ته په هغې باندې برکت میلاویږي. تا ته آینده کومه روژه ده هغې کې اساني راځي. نو ډېر کوشش وکړئ. اگر چې دا ځینې خلک به خوبیولی وي، شوګیره به یې کړي وي، همغه ټیم کې به وده شوي وي، خو پښیماني کول پکار دي. او پښیماني کوم ټیم ته وایي؟ پښیماني همدغه ټیم ته وایي چې کوم د سحر، مطلب یې چې د سحر د اذان نه راوړاندې چې کوم حصه ده، یوه ګنټه یا یوه نیمه ګنټه، دغه موقع ته چې پښیماني ویلی شي. نو دا یو مهمه مسله وه. ما چې ځینې ملګرو ته شاید چې د دې علم نه وي، یا هغوی وایي چې بس زه پښیماني نه کوم، خو خامخا پښیماني کول پکار دي. یو سنت ژوندي کېدل د ډېر ډېر لوی اجر او ثواب دی. الله مو ډېرې خوشحالۍ نصیب کا. جزاکم الله.